ټول خلق د مصر بیا دته محتاج و بیا د ما تحت و یوسف علیه السلام بیا بادشاہ وګرځېدی فرمایي هغه ټیم یا اوس کله دا په مصر بازار څخه خرڅېدی هغه ټیم چې دا کله ورونو کوی ته واچولی هغه ټیم و چې د باندې بې ګناه تهمت ولګېدی خو یوسف علیه السلام کله د صبر دامن نه پرېښله هر تکلیف باندې صبر وکړی هر مشقت باندې صبر وکړی ها زلیخې بې ګناه تهمت ور باندې ولګولی کتابو لیکلي دي چې ګناه خو لرې خبره یوسف علیه السلام په خیال چې د ګناه اراده نه ده راغلې خیال چې نه ده راغلې د ګناه کول ګناه خو پرېږده چې ګناه یې کړي دومره زیات پرهیزګاري اختیار کړه دومره زیات د صبر مظاهره یې وکړه چې کله یوسف علیه السلام بادشاہ د مصر سلای خلق دته محتاج و قحط سیلی وه ورونه یې خبر سله له دې هم خبر چې یوسف علیه السلام هغه دا د موږ ورور ده نه مصر چې بادشاہ چې کومه د غله ورکوي فرمایي چې کله ورونه یې راله غلې ته غله به پسې اخلي یوسف علیه السلام او ورونه سره مخامخ سله ورونه یې وپېژندی نو قرآن چې الله کریم هغه ذکر کړی ده چې کله ورونو یوسف علیه السلام ته وکتل نو ورته ویې قالوا أئنک لأنت یوسف آیا ته یوسف خو نه یې ته یوسف خو نه یې خو موږ کوی ته اچولی و دو خو دا خیال و چا به نعوذ بالله مړي نو ورونه ورته وایي قالو جمع صیغه ده ټول ورونه ورته وویله قالو أئنک لأنت یوسف آیا ته یوسف خو نه یې نو حضرت یوسف علیه السلام ته فرمایي قال انا یوسف ها من یوسف ده یوسف یا وهذا اخی دا ما ورور بنیامین ده الله قد من الله علینا یقینا الله پاک په ما باندې ډېر احسان وکړای قد من الله علینا الله په ما باندې احسان وکړای او مخدد یوسف علیه السلام متو فرمایل انه من یتقی ویصبر بشکا چې چا تقوا وکړه پرهیزګاري وکړه او صبر وکړه تکلیفو او ازمایشو او مصیبتو باندې صبر وکړه فإن الله لا يضيع اجر المحسنين پس بشکا الله پاک د نیکو کارو خلقو اجر نه ضایع کوي یعنی یوسف علیه السلام ته فرمایل چې ای ورونو که تاسو ما باندې څومره زیات تکلیف تیر کړای زما کوی ته واچول ما باندې تکلیفونه تیر سلو ما باندې قسم حالات راله د په مصر بازارو چې خرڅ له ما باندې بے ګناه الزامونه ولګېدل زه بے ګناه جیل ته تلایم خو ما کله د صبر لمن نه ده پرېښې ما کله تقوا او پرهیزګاري لمن نه ده پرېښې بېشکه چې الله پاک چاوال نیکوکارو خلقوال اجر نه ضایع کوي تا نیکي وکړه تا صبر وکړه نو الله پاک به دې اجر یو وخت خامخا درکوي هغه یوه ورځ وه چې ما باندې مصر خلکو توبت ویلی هغه یوه ورځ وه چې ورونو ما باندې زیاتوب ظلم ورباندې وکړی ما باندې بے ګناه الزامونه ولګېدل بے ګناه جیل ته لاړم خو ما ورونو ما صبر مظاهره کړې ده ما تقوا اختیار کړې ده نن الله پاک ما ته د صبر او د تقوا اجر راکړای ما اجر نه ده ضایع کړای ځکه چې بېشک الله کریم چا اجر ضایع کوي نو قسم حالات به باندې راځي قسم وختونه به تر باندې راځي خو دا فرمایي چې کله د صبر او د پرهیزګاري لمنه مه پرېږدو محدثین فرمایي مفسرین چې دا جمله د یوسف علیه السلام ده چې الله کریم ته ډېره زیاته ورخوښه سله چې جمله الله کریم قرآن چې ذکر کړه
د قرآن حصہ جوړ کړه. یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته نصیحت کوي چې کله د صبر او تقوا پرهیزګاري لمنه مه پرېږدو، ځکه چې الله د چا صبر او تقوا ول چې کوم اجر ده هغه الله پاک چا ول نه ضایع کوي. فرمایي دا خبر د یوسف علیه السلام و الله قرآن وګرځولی. الله د قرآن حصه جوړه کړه چې یوسف علیه السلام د صبر او تقوا مظاهره کړې وه. نو الله کریم دې موږ ته صبر او تقوا نصیب کړي.